چې بعضې د کافرونه غداسي چې هغوی په څه شرایطو باندې څه معاهدې باندې د خپل ځان پناه اخیستې وي، نو قرآن وایي داسې کافرو ته د دغه شرایطو د پاسدارۍ پورې پناه ورکوي او هغوی ته څه مه وایئ که هغوی داسې وکړل چې کله په هغه شرایطو باندې پابند نه وو، نو بیا د هغې سره قتل و قتال د هغې رانیول او هغې قتلول دا ټول ستاسو دپاره بیا اجازت دی. او الله رب العزت ایمان والو ته دا یو خبره کوي چې دا د الله احسان دی چې کافر په هر میدان باندې هغه مغلوبه ګرځولی دي، مرعوبه ګرځولی دي او په هر میدان باندې هغه ذلیل او رسوا ګرځولی دي. کله قرآن د یو حالت تذکره وکړي چې جنگ بدر کې فینقلبوا خاسرین، ذلیل او رسوا خائبین نامراد لاړل، په مسلمان غالب نشول. جنگ احد کی په مسلمان غالب نشول، جنگ احزاب غزوه خندق کی په مسلمان غالب نشول، جنگ حنین او دارنگی غزوه تبوک کی په مسلمان غالب نشول، په جنگ خیبر کی په مسلمان غالب نشول، تر دې پورې چې فتح مکه رااله او الله رب العزت بیا مسلمان هغه غالب کړل او هغه په غالب نشول. نو الله رب العزت یو خبر ادا کوي چې ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، که الله غوښتې نو الله داسې کولی شول چې په تاسو باندې به دا کافر مسلط کړی وی، غالب کړی وی، خو الله رب العزت دی له غلبه په یو څو شرطونو باندې هغه نه ورکوي چې کله مسلمان کې هغه شرایط موجودي، هغه خبرې موجودي، نو مسلمان باندې غلبه دی چرته هم نشي حاصلولی. ځکه د قرآن مسله دا ده، الله رب العزت درېمه سپاره کې د هغې تذکره کړې ده چې دی چې کم ځای کې وي نو دی به ذلیل او رسوایي. څلورمه سپاره کې ده سورة آل عمران آیت نمبر 112 وګوره. قرآن کریم د دې په باره کې یو خبره ذکر کړې ده، ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس، چې دی به د همیش د پاره ذلیلۍ، همیش د پاره به دی رسوایي، خو ها الا بحبل من الله وحبل من الناس، دا دوه خبرې کړې دي او د دې تفصیل مونږه برابر ذکر کړو چې د الله پر رسۍ منګولې ولګولي او دارنګې د مسلمانانو په طریقه باندې هغه روان شول، نو دی به د ذلت نه وځي، کنې ټول عمر به دی ذلیلۍ. نو دا خو د قرآن اعلانو چې کافر به همیش د پاره ذلیل او رسوایي او د تسلط به په مسلمان باندې نه راځي. خو ها بعض علماء کرام مفسرین اعظام هغه دا خبره کوي چې کله نا کله د کافر تسلط دا په مسلمان باندې هغه راځي او د هغې څو وجې وي.
او دا غي نه مونږ یو وجه ذکر کړی و چې هغې وجې نه کافر دا په مسلمان باندې غالب کیږي او په مسلمان باندې د هغه تسلط راځي او هغه وجه څه وه یاده به یې ملګرو ته چې هغه وجه چې د هغې د وجې نه کثرت د ګناهونو ماشاءالله ډیروالی د ګناهونو دا چې کله په مسلمان کې راشي نو د هغې د وجې نه کافر چې دی دا په مسلمان غالب شي او کافر پې مسلط شي نو کثرت د ګناهونو دا یو وجه علما لیکي او دارنګ قرآن کریم هم دا ځای په ځای بیان کړی ده او د هغې موږ څه نشاندهي کړې وه چې کثرت د ګناهونو د وجې نه مسلمان مغلوب وي او کافر پہ مسلط شي کافر غالب وي دویمه وجه چې د هغې د وجې نه کافر دا په مسلمان مسلط کیږي اور غالب کیږي او مسلمان مرعوب وي مغلوب وي د هغې دویمه وجه څه ده نو دویمه وجه علما هغه لیکي مداهنت اور سستی په دین کې دویمه وجه امام قرطبی رحمه الله لیکلی دا چې مداهنت او سستی په دین کې چې کله راشي نو د هغې د وجې نه کافر په مسلمان باندې هغه غالبه کیږي مداهنت څه ته ویلی شي مداهنت دې ته ویلی شي چې د حق بیان د حق مسله حق وینا هغه نه کې او هغه توړ مروړ په هغې کې او د حق وینا هغه پرېږدي نو کله چې مسلمان کې د حق وینا هغه راشي او سستی په دین کې راشي نو کافر دا په مسلمان باندې غالب کیږي او مسلط کیږي حق وینا به څوک نشي کولی نو دا مسله علما لیکي او یقینا قرآن کریم دا مسله ذکر کړې ده 29 سپارہ وګوره اللہ رب العزت پاک ځای کی بیان کئی سورہ قلم دے آیت نمبر 9 آیت نمبر 9 قرآن الت فرمائی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ خوخی دی دا خبر دا کافر چی تاسو پا دین کی حق وینا غپری دی اصل کی مداہنت د دهن نه دی دهن لږ تیلو ته ویلی شي تیل چې بس تیل میل لګېول او خپل وخت پاس کې حق نه بیانې د هغې خوشامد وې د کافر خوشامد وې او حق خبره نه کې او بس وخت پاس کې و یاره وخت پاس کول په کار دی نو قرآن وی ودو لو تدهنو فیدهنون خوخی دی غاڑی دی چی تاسم دا سے سستی پا دین کی مداہنت حق بیان دا پا دین کی پری دی نو دی خواسم دا غسی دی دی غاڑیم دا غا نو دا دوی ما وجوا چی علماء لکی مداہنت اور سستی پا دین کے اگر آشی نو کافر پا مسلمان غالب شی
او دا حقیقت دے، دا حقیقت دے. ننم تو گورا مسلمان حق وینا نشی کولے، مسلمان حق وینا نشی کولے، او دویم طرف تا سستی پا دین کے وګورا. دا دواړه مسئلے نن موجودی دی. که حق وینا کے نو بس بیا خو دشمنی دا، عداوت دے، مخالفت دے، او هغه ته چرته مسلمان تیاریږي. اوس دا خو ډیر ګران کار دی. کله وخت رانه خفه شي، کله بخت رانه خفه شي، او چې رښتیا وینا زه وکم خلق سخت رانه خفه شي. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہے ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. حق وینا چکینو حق وینا ډیرت رخدا. قل الحق ولو کان مرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ته وایي ګوره وینا د حق کوه، اگر که ترخه ده نو دا ترخه وینا ده. حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے. آخر زمانہ کې به داسې حالات راشي چې یو سړی وینا د حق یو په دین باندې چستی سره عمل کوي، نو هغه به داسې کالقابض علی الجمر، گویا کہ هغه سکروټې په لاس کې نیسي. سکروټې په لاس کې نیولو سره تکلیف دی. داسې به ځان تکلیف ته نیسي او تکلیف ته ځان څوک نه ورکوي. په دین کې تکلیف ته ځان څوک نه ورکوي. هغه وایي الوا ده نو زما په بسم الله ده، او چې بیمار دی نو د ځوانانو کار دی. نو تکلیف ته ځان نیول، حق خبره کول او د حق وینا کول دا ډېر ګران کار دی. ځکه خو شاعر وایي حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. پا حق وینا بانے کہ زما جب کٹ کی نو کٹ دیشی، خو زبا د وینا د حق اظہار تر آغا وقت پورے کوما تر سو پورے چھ زما پا بدن کی وین گردش کئی سا میں چلی گی را چلی گی. دا وینا کول سخت خبر را چې ته چاته وینا سپینو کی، حقو کی، سچو کی. خدا کے ذات پہ بہتان باندھنے والوں، خدا کے ذات پہ بہتان باندھنے والوں، تیرے چہروں سے نقابیں اٹھا کے چھوڑوں گا. دل و دماغ پہ یہ بات نقش کر لینا، اٹھا رہے ہو جو فتنہ مٹا کے چھوڑوں گا. حق وینا گرانا دا، دیر گرانا دا. نو دا وینا چې کله هغه پاتې شي، دا حق بیان، حق مسئلہ هغه کله خلق پریدي مداهنت شروع کی، سستی په دین کې راشي. ہر کار د دین ته سستی اور دنیا ته چستی. نو دغه وخت کې بیا به کافر مسلط کیږي. نو دویمه وجه دغه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل تر راغی ابو طالب وی وراره ما ته ګیله ملاو شوی دا، او هغه ګیله دا ده چې ته د بوتانو بد وې او د دې د خدایانو بد وې، او د هغې بیان ته کې ته دا مه کوه. هغې وایي موږ تا سره هېڅ دشمني نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تره
که د انوار او سپوږمۍ د ځمکه او اسمان دا راته په یو لاس کې کیدي، یو لاس کې راته انوار کیدي او بل لاس کې راته سپوږمۍ کیدي، نو زه د دې خبرې نه د دغې په وجه نشم اوړېدی. د دې وجه نه خو شاعر وایي اگر یہ چاند سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دے، اگر یہ چاند سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دے، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا. که دا نور او سپوږمۍ راته په لاس کې کیدي، خو دغه حق به وینا به کومه د دې نه رسته کېږم نه. مانا ہماری ذات میں سو عیب ہے مگر، مانا ہماری ذات میں سو عیب ہے مگر، بکتے نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ. دا وینا د حق اسانه نه ده، دا ډېره ګرانه ده. نو ځکه دا مسله بیانوي قرآن، ځای په ځای باندې دا خبره کوي چې کله کله هغه و کسان، هغه و ځوانان، هغه و شهزادګان، هغه د وزیرانو زامن کله چې هغه ودرېدل بادشاه ته، قرآن فرمایي نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله وعزت درتا یو داسې د حق واقعا بیان کما، هغه کما دا انهم فتية آمنوا بربهم، دا خو هغه ځوانانو چې هغوی ته اصحاب کهف ویل، هغه ځوانانو فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کله چې ولاړ دي بادشاه ته، الله وی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. الله وی حق وینای شروع کړه، زړه مې ورله مضبوط کا، هغه ظالم بادشاه هغه مې ته مرعوب کا، مرعوب مې ته کا. خدا خبره وکړله چې ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هغه وینا یې وکړله، بیان د حق کا، الله د ظالم د تسلط نه بچ کړل. نو دویمه مسله هغه دا وه چې د مداهنت مسله کله راشي اور کلا سستیا په دین کی پا مسلمان کے راشی، نو اللہ پہ کافر مسلط کی، کافر پہ اللہ روب والا گرزئی. دا دویم خبره وا. ٹھیک شو خبره. دریم خبره، دریم وجه دا لیکي امام قرطبی رحمه الله په دې ځای باندې ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم. او دریم وجه دا ده چې کله مسلمان امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریدی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریدی، نو په د باندې با د کافر تسلط راځي. او امر بالمعروف او نهی عن المنکر څه دی؟ هغه دا دی چې د الله د دین خبره یو تا بلتا 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 کول، او د دین او د اسلام او د شریعت خلاف خبرونه یو بل منع کول، امر حکم کول د دین د خبرو
اور دارنگی من کول د بیدینی د خبرونا د کفریاتونا د شرکیاتونا د بدعاتونا د دې د من کولو خبره چې پریدي اور دارنگی د توحید د سنت د قرآن د الله د دین د هغې خبره خلکو ته پریدي امر بالمعروف او دا وای مړار سړی په خپل قبر کې سملی مونږ هم وایو چې سړی سملی خو په خپل قبر کې به دې غرض په خپل قبر کې به دې هغه سزا درکوي نو په دې نه خلاصېږي بیا به کافر تسلط راځي چې کله امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي او څلورمه خبره